بسم الله الرحمن الرحيم. استعين بالله وتوكل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشریعت کی دروجی حکم او دروجی فضیلت. روزه د اسلامي کال نهم میاشت ده، د هجرت په 13 میاشت د تحویل د قبله د حکم نه یو میاشت پس د شعبان په میاشت کې د دې فرضیت نازل شوی دی. روزه د اسلام د ارکانو نه یو اهم رکن دی. څوک چې د دې د فرضیت نه انکار کوي هغه کافر دی. د روزې باره کې ډېر فضیلتونه دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د روزهدار او د کېدل عبادت دی او د خاموشي هم تسبیح ده. یعنی روزهدار چې خاموش وي نو دله د سبحان الله سبحان الله ویلو ثواب ورکول کېږي، او کدی ودی شي نو د خوب هم عبادت دی، او د عملونو ثواب زیاتول شي. یعنی د عملونو ثواب د نور ورځو په نسبت پر رمضان کې زیاتیږي او دعا یې قبليږي، ګناهونه یې بخښل کېږي، واړه ګناهونه ورته الله جل شانه معاف کوي او غټ ګناهونه په توبه وستلو الله معاف کوي. بل حدیث مبارک راغلی دی چې روزه ډال دی او مضبوطه قیله ده د دوزخ نه د بچ کېدو دپاره. یعنی څنګه چې یو مجاهد په خپل ډال باندې ځان بچ کوي او په مضبوطه قیله باندې پناه حاصلوي او د دښمن نه ځان بچ کوي، دغه شان د روزې په ذریعه باندې د دوزخ نه نجات حاصلېږي، او دا رنګ د انسان د ګناهونو طاقت کمزوري شي او د نیکۍ طاقت یې زیات شي. نو چې کله یو انسان باقاعده روزهدار وي، د روزې چې کوم آداب دي د هغې خیال ساتي، هغه په ځای راوړي، نو د ګناهونو نه بچ کېږي او د دوزخ نه پرې نجات میلاویږي. بل حدیث مبارک کې دي چې روزه ډال دي خو تر څو چې سیرې کړي دي نه وي په دروغو یا غیبت سره. یعنی د روزې چې کوم مخالف کارونه دي هغه دې نه وي کړي نو روزه ډال دي، خو چې ته پکې غیبت شروع کړې نو د روزې دا ډال دې کمزوري شو، بیا پرې د ګناهونو نه حفاظت نه کېږي. او چې دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، نور ناروا کارونه وغیره نه کوي، نو دا روزه ډال دي. او که یو بنده د ګناه کار هم کوي او روزه هم نیسي، نو فرض خو ادا شو، د فرضو نه غاړه خلاصه شوه، خو غټ ګناهګار هم دی. د روزې چې کوم برکت دی هغه ورته حاصل نه شو. بل حدیث مبارک کې دي چې روزه ډال دی د دوزخ نه، نو چې کوم بنده په داسې حال کې سبا کړي چې روزهدار وي او د جهالت کار نه کوي، که په دغه ورځ یو بنده د سره بد کوي نو دی ورته د بدو خبرو جواب په بدۍ نه ورکوي، بلکې دی ورته وایي چې زما روزه ده. نبی علیه السلام فرمایي چې په هغه ذات مې د قسم وي چې د چا په قبضه کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روح دی، بېشکه د روزهدار د خولې بدبویي الله رب العزت ته د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته محبوبه ده. یعنی د روزهدار د خولې نه د روزې په حالت کې چې کوم بدبویي راځي، د قیامت په ورځ به الله پاک د دې په بدل کې د مشکو نه زیاته خوشبوداره خوشبویي ورکړي، او دا خوشبویي به الله ته محبوبه وي. د قیامت پر ورځ چې کوم خوشبو حاصلېږي دا د روزهدار د خولې د روزې په وجه په دنیا کې چې کوم بوی دي د هغې په برکت به حاصلېږي. خو د دې دا مطلب نه دی چې مسواک دې نه کوي او خوله دې دغه شانتې څښا پسخا پرېږدي، داسې به نه کوي. روزه کې که سحر وي، غرمه وي، مازدیګر، ماښام، هر ټیم مسواک کول پکار دي. من خیر حصال الصائم السواک، بهترین حصلت او خوی په رمضان کې مسواک استعمالول دي. نارینه مسواک کولی شي، زنانه کولی شي. بل حدیث مبارک کې دي چې روزهدار ته هر ورځ د روزه ماتي په وخت کې د یو داسې دعا اجازت ورکېږي چې الله رب العزت هغه نه رد کوي، الله یې قبلوي، او الله جل شانه د هغې د قبلولو خاص وعده کړې ده. یعنی چې کوم بنده روزهدار دی او دې ماښام روزه ماتوي، نو دغه وخت دی کومه دعا چې کوي الله رب العزت هغه قبلوي. بل حدیث مبارک کې دي چې نبی علیه السلام دوه کسانو ته وفرمایل چې روزه ونیسئ، ځکه چې روزه ډال دی د دوزخ نه د بچ کېدو دپاره او د زمانې د مصیبتونو نه د بچ کېدو دپاره. یعنې د روزې په برکت د دوزخ نه هم بچ کېدل کېږي او د دنیا د تکلیفونو، مصیبتونو، آفاتو، بلیاتو نه هم انسان بچ کېږي.
بل حدیث مبارک راغلی دی دنیا کې چې کوم بندیان خوراک سکاک کوي الله به ورسره حساب کتاب کوي. او حدیث مبارک راغلی دی چې درې کسان داسې دي چې هغوی سره به د خوراک سکاک حساب د قیامت پر ورځ نه کېږي. یعنې چې څه خوري هغه دې خوري، خو شرط پکې دا دی چې دا خوراک حلال کړي. هغه درې کسانو کې یو روژهدار دی چې ماښام خوراک کوي، دویم د پېشمني وخت کې چې خوراک کوي، او دریم محافظ د الله تعالی په لار کې، یعنی یو بنده چې د یو اسلامي سرحد حفاظت کوي، د کافرو سره مخامخ ولاړ دی او د خپل ملک د سرحداتو حفاظت کوي. نو دلته د روژهدار د ماښام د روژه ماتي او پېشمني او اسلامي مجاهد دا درې واړه درجې برابر کړي. نو د روژې فضیلت یې دې ځای نه ثابتېږي. خوراک څښاک کوي، حساب به ورسره نه کېږي. خو هسې نه چې څوک دې حدیث مبارک ته وګوري او دومره بې اندازې دا ښکلي ښکلي خوراکونه وخوري چې بیا د عبادت کولو خیال یې په ذهن کې نه وي، بلکې د ماښام نه دومره خوراک وکړي چې ماخوستنه پورې تراوت راوړي کوي او بیا د تراوت لپاره راتلی نه شي. نو دونه خوراک دا مناسب نه دی. دې سره انسان بیا په غفلت کې راځي، د منځه نه غافل شي. د دې نه د خدای پاک مسلمانان وساتي. دومره لذتونو کې مشغوله کېدل نه دي پکار چې د الله تعالی عبادت نه پکې انسان غافل شي، ځکه د غفلت سره د ګناه طاقت زیاتېږي. بل حدیث مبارک کې دي بېشک الله رب العزت ثواب مقرر کړی د بني آدمو د نیکو دپاره، یو په لس نه واله یو تر 900 پورې. خو الله رب العزت بیا فرمایي لکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې انسان یو عمل وکړي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نو دا یو عمل یو نیکي یو په لس ده. بیا چې د دین نه چا اخلاص زیاتي، یو په 40 راغلی دی حدیث مبارک کې، یو په 80 حدیث مبارک کې راغلی دی، یو په 100 راغلی دی، یو په 400 راغلی دی، یو په 900 راغلی دی. خو د روژې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل شانه فرمایي چې د روژې دپاره حد مقرر نه دی، روژه خاص زما دپاره ده او زه به د دې بدله ورکړم. نو د دې ځای نه د روژې د ثواب هغه عظمت معلومیږي چې بې حسابه ثواب الله بنده له ورکوي. دا بندوبست په فرشتو الله نه کوي، د نورو عملونو د ثواب بندوبست د فرشتو په ذریعه باندې الله کوي، خو د روژې د ثواب بندوبست الله رب العزت په خپله کوي. په لږ غوندې محنت الله تعالی څومره ثواب ورکوي. خو د روژې د تمام فضیلتونه چې په حدیثو کې راځي دا خپل اثر په هغه وخت کې ښایي چې بنده د روژې حق ادا کړي، چې روژه یې نیولې وي او غیبت کوي، دروغ وایي، کنځل کوي، بل ته ضرر رسوي وغیره وغیره. نو د دې روژې به دا اثر نه وي. د هغې روژې به دا اثر وي چې یو بنده پکې دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، د سترګو د غوږونو د لاسونو خپو پرهیز وکړي، نو فضیلتونه به یې دومره وي او ثوابونه به یې هم دومره کېږي. خو بعضې خلک داسې وي چې روژه نیسي او یو مونځ هم نه کوي. چې مونځ نه کوي نو د دې روژې به څه اثرات ښکاره شي. یا مونځونه خو ټول کوي، خو چې سحر پېشمني وکړي نو ډډه واچي، نو د ځان نه خبر هم نه شي، غرمه راپاسي، نو د سحر مونځ پاتې شو، بې پرواهي وکړي. څوک د ماښام په خوراک باندې داسې ورپروزي چې د ماښام د مونځ جمع هم پاتې شي. نو بیا د ماښام مونځ کړی یا نه کړی، د ماسخوتن تر راوله ځان راورسوي. نو د دې روژې چې کوم فضیلتونه احادیثو کې راغلي دي، د روژې به پوره حق ادا کړي، د ګناهونو به ځان بچ کړي، نو بیا روژه کې ډېر لوی کمالات دي. او بېشکه روژهدار له 2 خوشحالۍ الله ورکوي. یو چې روژه ماتوي دغه وخت کې، او دویم د قیامت په ورځ باندې به بله خوشحالي الله ورکوي. الله رب العزت ته موږ ټولو ته د دې روژې دا ټول فضیلتونه را نصیب کړي او د ګناهونو نه دې الله رب العزت موږ ټول بچ وساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله العالمين زمون ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله د روژې دا کوم فضیلتونه دي موږ ټولو ته راعطا کړي. یا الله موږ کوم خلک بیماران دي، زموږ خاندانونو کې بیماران دي، هغوی ته شفای کامله عاجله ورعطا کړي. کوم کمزوري دي هغوی ته قوت ورعطا کړي. کوم وفات شوي دي هغوی مغفرت نصیب کړي. یا الله زموږ د ټولو نه رضا شي، داسې رضا شي چې بیا نارضا نه شي. دا رمضان زموږ دپاره، زموږ د محلې دپاره، زموږ د خاندانونو دپاره، زموږ د علاقې د دې ملک دپاره، د ټول عالم اسلامیت دپاره د رشد او هدایت او د بخښنې او د کامیابو سبب او ذریعه وګرځوي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة